دا د انسان عقل منی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې نمرود واچول. اوس دغه اور څومره و؟ دغه اور دومره و چې 6 میاشتې کې تازه شوی او 6 میاشتې ورته لرګي راچلولي چې دې څه وخت کې اور ته وغورځولو. دا توتاګر کې یو مارغه دی، هغه به په مخوکه کې اوبه راوړی او په دې اور به اچول. چا ورته ویل داسې کې؟ ورته ویل دا اور مړ کوم که دا د 6 میاشتو انګار دی، دا په یو ساس کې اوبو مړ کېږي. ورته ویل دا ما ته هم پته ده چې دا دومره عظیم اور چې دی په یو ساس کې نه مړ کېږي، خو صرف زه دا کار ځکه کوم چې ابراهیم علیه السلام سره د یارۍ حق ادا شي. زما دومره وس دی، دغه نه په مخ کې مې وس نشته. دا چمچورۍ چې دا په دیوالونو ګرځي، دی به هغه اور له پوکې ورکولو او تازه کولو به. ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولو، ورته مخامخ د نمرود محلو، د نمرود لور د محل نه وکته چې وی کته چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو، دا اور خو ګلزار شو، خو د ګلونو باغچه ده. قرآن کې راځي کنه چې ورواي چولو څه وخت کې؟ دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته وایي چې مدد درکم، امداد درکم. ابراهیم علیه السلام ورته نه ویلو وایه دغه وخت کې زما هغه ځای ته رسایي کېږي چې ستا نه کېږي. ووایه ورته ویل جبریله نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي، چې چا چولې ما راته ګوري هغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه. اچولې چا یم؟ هغه اچولې چې هغه اچولې هغه پوهېږه او کار یې. خو ده ور ټوپ کړي څنګه؟ دی په ټال کېنولو چې ور ټوپ کړي. ټال مال نشته، ټال نشته، زه په خپله ور ټوپ کوم. دې ته وایي متوکل علی الله. ڈاکٹر اقبال وہی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. بے اختیار ہے ور ٹوپ کڑو دا نمرود اور تا عقل لا سوچ کولو چې ټوپ کم کا ټوپ نه کم او شکول نه. نمرود څه شی دی چې تا په اور کې واچي چې څوک دی اچي یا پوهېږه او کار یې پوهېږه او وې دنګل. عزیزانو دا سه افسانی دی دی وخت کې چې د قوم ته خلق وایي او د قوم ته بیانوي. په دې هغه خلق پوهیږي چې کله خلق واقعي الله والے دی. دلی ته یو پادری راغلی نو اعلان یو کو چې دا زما په لاس کې انجیل دی او ستاسو مسلمانانو کتاب چې دی هغه قرآن دی. زه دا انجیل مور تاچوم او قرآن مور تواچوي چې کوم وسوځېدو هغه به په ناحقه کوي او چې کوم پاتې شي هغه به په حق کوي. ټول دل حیران. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه تعالی چې صاحب یو پادری راغلی دی او دا خبره ښه راځي. شاه ولی الله صاحب ورته راغی پادری ته وایي چې څه وی دا انجیل مور تا چو قرآن مور توا چوي چې کم په حق یا به بچ شي او چې کم په نه حق یا به وسوځي. هغه ورته دا قرآن او انجیل چې دی په کاغذ لیکلي دي یا به سوځي یا به نه سوځي. ته عیسائی او زه محمدي ما. دلیوالو ته ویل بل کوي اور زه د لاس په لاس نیسو ور ټوپ کو چې کم په حق ای که محمدی په حق یا به بچی صحیح به وسوځي او که صحیح په حق ای محمدی به وسوځي. زه ته ټوپ کوم. دلیوال چې په لرګو پسې لاړ پادری وتښتېدو. تاسو خیال راغی؟ اوس کدی قوم ته ووایه 13 ورځو کې یو سړی و مارو ور سره لاس کې نیولی نو دا اجازه خوشته کنه چې مار چیچل نه کوي بیا لړم چیچل نه کوي بیا. مال راکو مام لاس کې واړو راوړو 3 ځله یا حیو یا قیوم او زما په دلاسه چوف امار میونیو په خله کې مم غوتا وارو منډله. یو بل بزرگ جمیل راغی
هغه ته د مار وای بیړه دې غر کشه مار څنګه واله ویل زه دې دمومه ویل دمې مې او کار څه مې کړ په خدای باور وکړه داسې منډه یې ونیوه چې په ملت کې رانه خطا شو تاسو خیال راغی قسم په خدای دې موچی زه دموم او تا ته یم چې دا لاس کې واله که دې والا لاس کو د سړي ځای باندې او بیا کې مولانا اوس ته په ایمان ووایه چې د یو سړي دومره اعتقاد نه وي دومره د نمرود لور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو ګلزار شو تا څه چلو نو محل نه راکوزه شوه وله راله نو ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلار اور کې وغورځولې دا اور در باندې ګلزار ولې شو ویل ما یو کلمه وویله بس دا اور را باندې ګلزار شو ویل کومه کلمه دی ویله ویل ما ویل چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وی دې کلمې در باندې اور ګلزار کو ویلې او هغه په مغزه کې وی چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله او زما پلار په نه حق دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهیم خدای دی د نمرود لور عزیزانو دا لا اله الا الله او چې د نمرود غوندي چې د خدای دعوا یې کړې و او پیغمبران په اور کې اچولي اور ته ورننه وته او په ابراهیم ایمان راوړو ستاو زما لونه بداسیو کی یا زمون خزه بداسیو نو عرض می دا عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وخای چې وبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سین له ورشي سوچ موچ مکوه په ورګډی شه او زما نامه واله بزرگ ورته وی ویل خج چې ورغه چې سین له ورغه په ورګډی شه او چې سین ونیو کته کولې د پیر نامه تیرا شو یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله او چې یا الله کړه او بو د پاسه روان خو په بو ګرځې دوه بزرگ ته بیا راغی څنګه چلو شو لکه ویل چې زه خو لاړم په بو چې ورګډی شوم ستا نوم رانه هیر شو چې بو ګیرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووته وی بچیا دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه وو زمان احمد اړه کې واوې نه وې د خزې دی واوې چې نه وې د بچو دی واوې چې نه هیڅ نو سیوا د الله نه چې په دغه وخت کې دی دریاب کې مې د الله نه سیوا بل څوک بچ کولې نشي ویل دا یاد لره په بو مغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه هر څه وځي او الله پکې راشي دا رب بالکل خالی شي هیڅ پکې نه سیوا د الله نه هغه وبخو ګرځېده څه کې په خدای مې دې قسمي چې ته به وګورې چې داغه روح به په سدرة المنتهى باندې ناست او داغه روح به په عرش معلا باندې ناست خو چړه د الله کور شي زمونږ د الله کور ابل اورس قربانای چې تاسو کول اول په ایمان وای چې دا قربانای سرمنې د پارم څه سوچ کول چا دا سوچ کولو چې دی مولا له خو نه و ولی زه متیازو تناستم نو دا سنبای را ته نه و پاکه کړې ته دغه ورځې باندې مولیانو سره دا ذاتیات شروع یو راته ما خو خپل مولا له ور نه کړې بس لاړ شو پروام نه کوي مرستا غوندې دله سرمن کدی مولا ته تللی وې د دې مولا نه لوی دله به بل نه وې خدای چې دا ستا سرمن ورته لا نړه ناول خو په سرمنې ده بیا صاحبه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه او درې ډیري یو د خپلوانو یو د ځانو یو د غریبانو یو د پلانیانو بیا ماشومان مقرر کړي صاحب پتنوس هم ورکړی تیکاڼه هم پکې ایښي دا تقسیموه په دې کورونو باندې دا تیکاڼه یې ګرځوه نه په خدای پوهېږئ نه په رسول پوهېږئ نه په قربانۍ پوهېږئ نه په دین پوهېږئ نه په مذهب پوهېږئ قربانی دې وکړه که دا ټوله غوښه دې ځان له ایساره کړه ګنډېر کوله دې 2 کالم نو جایز ده ټوله غوښه قربانی معنا ځان پوهې کې قربانی وی اراقة الدم تا
په دغه ورځ وینه تویول دې ته قرباني وایي، غوښو تقسیمولو ته قربانیانې نه وایي. د انسانیت تقاضا بیا دا ده چې چا قرباني نه کړي او هغه له دوه درې سیره ورکړي چې په مړه خېټه یو دوه درې سیره. ما خپل ځاني یو غوی اغستی و په 200 کم 21,000 روپۍ باندې، 200 کم 21,000. هغه 9.5 منه وختو. کور کې مې وویل چې تیکه ونه ګورم، ګوره دا غریبان دي او دا ښځې دي او ماشومان دي، وړئ. خدای مهرباني وه چې 1 بجه کېده تیکه پاتې نه شو. ګډوره مې اغستی و په 15,000 روپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. زه خپل ځاني د ګډ قرباني نه کوم، غوا ما کیسه ونیسه او ګډوره چې علم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. عزیزانو، عادت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو 4 کال به قربانی کوله، نو د بیبي خدیجه د پاره به هم کوله، ځکه چې هغه سره مینه ډیره، هغه ور سره خوارای ډیره کړي. نو چا سره دي چې مینه ډیره او هغه د پاره د قربانی وکړه، زه درته دغه بیان نشم کولای چې اب څومره اجر یو څومره به ثواب. بیا مالدار سره به لکپتی اب چرته زړه غوا کی سونی ولا لکه وای چې شرطي پوره شي نو شرطي پوره، یعنی اب لس ګډانه لالول شي او هغه بچ دې په غوا کی سونی. دا چې کوم جمعات کې ناشته منو دینه غیر شاپیرم دا سړي چې اتیانه لالول شي، هغه چې وګوري نو پیشوګي ګوري، کم یو چې ګوري پیشوګي به روان کړي، دا خو خانان دي کنه، دا غیر چاپیر خان. دلته یو دی هغه چا ورته نامه واغسته چې پلانیه، هغه پام کو بی وقوفه، بیا د زمانه ما یوازې خان نه واغستنو مردار به دي کم خان ور سره وای. نو د خانانو ګډان چې وګوري پیشوګي اغستی داسې واړه واړه، هغه وجه څه ده؟ خو بزان لتیکی می کې ورتول لال کړي، نو قربانی نه، قربانی هغه ده چې ډېر پیو درديږي، لکه د ابراهیم علی السلام زړه دردېدل او د اسماعیل په مرای چاړې خو باندې چې ډېر پیو درديږي، دمره پیسې درنه پلاړی شي چې د اړه کې د درد پیدا شي. آرام کې نه په دې قربانو جنتونه نشتا. دا منځونه خپل وګورئ کاکا، اسې ځانم مستړی کوي، بس لویه خبره چې دا غدادا چې دا زه د خدای کور شوی نه، زما د خدای په ذات قسمی کنه جنت شتا، نه د خدای دیدار شتا، نه د رسول الله شفاعت شتا، ایس نشتا. بس یو زناور یو ساروی ونډه خورا او غل کوا او پای ور کوا او سوټي کوا او پچ کوا، یو زناوري دا زیدی چې د الله کور شوی نه تر څو پوره. مولانا روم وی چې بخدا کسی نہ امرا، بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن، بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن، کہ درون خانه تو دیگر چیکار دارد، کہ درون خانه تو. په خدای قسم سینه میں اوشلوا، زړه میں را بهر کا، زړه می سیری کا، دننه پزړه کې می وګورا، اے الله زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا سکار دی چې دننه راشي، چړه دی د خدای کوری الا بکار کی، او چړه دی د دنیا کور، وړه دی د شیطان کور، وړه دی د خزې کور، وړه دی د بچو کور، وړه کې د نور خیالاتو او د خدای کور نو ایس لګیا اوس پته به ولګي په لوی لاور. پوه شوې؟
په لوی لاهور به پته لګي. لوی لاهور دا د ډومبۍ ورځې مازدیګری سړی چې مړ شي او خښې کي کار ټیمي په هغه په قبر کې زړی مازدیګري، دغه ته لوی لاهور وایي. دغه لوی لاهور به بیا درته پته ولګي چې کاش چې زما زړه د خدای کور ته به دا ووایې چې خدای ما بیا دنیا ته واستوه چې ته څه وایې زه به هغه کوم. الله به ورته وایي زما یو وعده وه او رښتینې وعده وه. وینیسئ نو عزیزانو الله دې وکړي چې زمونږ زړه د خدای کور شي، چې څو پورې زمونږ زړه د خدای کور شوی نه تر هغې پورې هېڅ نه کېږي.